أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. سورة الأعراف 203 نمبر آیت. په دې آیات کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ ثبوت پیش کیږي چې نبی علیه السلام واقعي پیغمبر و. د دې سره د کافرانو چې د نبی علیه السلام په پیغمبرۍ باندې کم اعتراضونه کول د هغې تفصیلي جواب ذکر کیږي او د هغې جواب دپاره یو قانون او ضابطه هم ذکر کیږي چې جایز او ناجایز به تاسو څنګه معلوموئ، تاسو به فیصله څنګه اوروئ، دو فریقین منځ کې بحث راشي. د دغې نه وروسته بیا په آخره کې قرآن طرف ته ترغیب دی چې که تاسو غواړئ چې سمه لار بیا ونئ، تاسو غواړئ د الله تعالی د رحمت مستحق وګرځئ، د عذابونو نه محفوظ شئ، تاسو سره صرف یوه لاره د قرآن او د قرآني تعلیمات دي، هغه زده کول او عملي کول دي. اول سر کې الله تعالی د کافرانو هغه اعتراض را نقل کوي. الله تعالی وایي وإذا لم تأتیهم، هر کله چې ته رانه وړې دوی ته بآیة یوه نښه چې دوی غواړي، فرمایشي نښه. دې نه مراد د دوی د فرمایشي معجزات دي. مخکې په هغې باندې موږ بحث کړی چې ډېر ناجایزې مطالبې د دوی وي. مثال به ته د مکې غرونه لرې کول، یا د هغې نه سوناګانې جوړول، یا دغه شان د کې مړي را ژوندي کول او کورونو ته راوستل او د هغې سره ګپ شپ لګول. داسې ډېر ناجایزې قصې به دوی کولې. نو اوله خبره دا ده چې د پیغمبرۍ د ثبوت دپاره معجزه یقیني ضروري شی دی. دا ټیک خبره ده او ټولو پیغمبرانو پیش کړي دي. یوه خبره دا شوه. دویمه دا د نبي علیه السلام معجزات د پیغمبرۍ د ثبوت دپاره دومره ډېرې پیش کړي دي. علامه سیوطي رحمه الله په دې باندې په دوه غټو جلدونو کې کتابونه لیکلي، خصائص الکبرا په نوم باندې، او په دې کې د نبي علیه السلام معجزات را جمع کړي دي. د دغې نه علاوه قرآن په خپل ځای باندې لویه معجزه ده. 114 سورتونه، هر یو سورت ځان له ځانه مستقله معجزه ده. مخکې دا بحثونه موږ کړي دي چې د قرآن مقابل کې څو د قرآن مثل پیش کولی نشي، ځکه نشي پیش کولی، دا معجزه د معجزې مقابله نه کېږي. بیا موږ دا هم ویلي چې د قرآن معجزه د دې 25 وجوهات دي، د هغې د وجه نه معجزه ده. هغې کې مختصره موږ دا خبره کړې وه چې په دې کې به د غیبو خبر ورکړی چې داسې به کېږي او ټیک هغسې به وشي. انساني کلام داسې نه وي چې د غیبو خبر انسان ورکړي چې داسې به کېږي او هغسې ټیک ټاک ثابته شي. دویم وړه غونته کې جمله او په هغې کې ډېره معنا را جمع کول، دا د انسان د وس خبره نه ده. دریم داسې الفاظ استعمالول چې هغه په ویلو کې اساني، فصاحتي، بلاغتي، دا د انسان د وس خبره نه ده. نو د ټولې دنیا هوښیاران چې راجمع شو نو قرآن یې وکوت، نو هغې به دې باندې مطمئن شو چې دا معجزه را داسې کلام هېڅوک جوړولی نه شي. د قرآن په موجودګۍ کې بیا هم مطالبه کول چې دلیل معجزه نشته، معجزه پکار ده. نو وایي دا داسې شوله لکه یو سړی د یو خبرې دعوه کوي، بل فریق د هغې نه انکار کوي او دواړه عدالت ته لاړ شي. عدالت کې مدعي چې کوم دی نو ثبوتونه او ګواهان پیش کړي، دا مې ثبوتونه دا مې ګواهان دي. نو بیا د مخالفې فرقې له منکرې طبقې له پکار ده چې د دغه ګواهانو باندې جرح وکړي چې دا غلطیانې به کړي، دا غلطیانې به کړي. که جرح یې وکړه نو ګواهان ناکام شو، ثبوت ناکام شو. که جرح یې ونه کړله نو د هغه ګواه منظور ده او د هغه ثبوتونه قابل قبول دي. د هغې نه وروسته منکرین نشي ویلی چې یاره دا ګواه ټیک د ګواه یې وکړه خو دا ګواه زما نه دی، خو پلانکې سړی ګواه له راولې زه بېدله هلې ومنم. نو دا د دنیا یو عدالت یې هم نه قبلوي. ته اول په دشته ګواه باندې جرح وکړه، د هغې نه بعد به ته له بل راولم. نو دې ذکر کې معجزه شته، ثبوتونه پیش شو، د نبي علیه السلام معجزات موجود دي. او بیا هم سړی وایي چې دغه معجزات نو دغه معجزې دي خو دغه نو زه چې کومې غواړم هغه پیش دا یو عدالت هم نه قبلوي. نو د دې حاصل سره وتل چې دا مخالفین سخت ضد کوي او سخت د کینې نه ډک دي. دا حق پرست خلک نه دی. نو الله تعالی وایي په هغه وخت چې ته راوړې لم تأتیهم، ته رانه وړې دوی ته بآیة یوه نښه. نښې نه مراد معجزه ده او معجزې نه هغه معجزه مراد ده چې کوم د دوی د فرمایشي معجزې وي، که نبي علیه السلام خو پیش کړي وي. قالو نو دوی وایي لولا اجتبیتها، ولې دې خوښه نه کړه دغه معجزې لره د خپل طرف نه،
یعنی دا معجزه دی پیش کول کې ولې خو خنه شو دا به پیش کړی وي ځینې علماء ردی معنی دا کړی دا لولا تبیتها معنی دا کړی دا چې ولې نه پیش کې دا معجزه د خپل ځانه مطلب دا دی باقي حاصل بیا دا راوځي چې دا معجزه د پیغمبرانو خپل اختیار کې موجوده وي نو نبی علیہ السلام ته و چې خپل اختیار سره است پیش کړي ولې نه پیش کړي نو بده کې د عقیده تردید چې معجزات د پیغمبرانو په اختیار کې نه او دی وجته خپل باندې پیش کړي الله ته نه وي خپل مرزي باندې بس پیش کړي نو دا عقیده تردید شو چې څو معجزات د پیغمبر په اختیار کې غني معجزات د پیغمبر په اختیار کې نه قلت ورتوا انما اتبع ما يوحى الي من ربي یقینا ز تابعداري کوم د هغه څه چې وحي کېږي ماته مې رب د خپل رب طرف نه یعنی زما ذمہواری او ډیوټي د الله تعالی طرف نه ده چې کوم وحي ماته کېږي هغه تابعداري وکړه او وحي تابعداري دا د بشري احکام باندې عمل وکم او دا د نور خلکو ته ورسوم دعوت او تبلیغ بده کې په خپل باندې شامل شو نو زما ذمہواری دغه ده بعد شو مسلسل معجزات پیش کول دا زما ډیوټي نه ده معجزات ما پیش کړی دي اوس دا خبره روانه ده هاذا بصائر من ربکم کی معجزات چې کوم تاسو ته ماډل زیات پیش کړی دي خو مسلسل تاسو فرمایشونه کول او زما معجزې تاسو پیش کول دا زما ډیوټي زما کار نه دی هاذا بصائر من ربکم دا قران ډیر دلایل لري تر به درب تاسو بصائر دا جمع د بصیرتون ده بصیره یو دلیل ته وای بصائر ډیر زیات تعبیر کی نو قران ډیر دلایل لري 114 سورته دي هر یو ځان ځاله معجزه وشماره دا ډیر دلایل لري اساس د رب طرفنا نو دا هم د مشرکانو د اعتراض تفصیلی جواب شو هم ترغیب شو قران ته چې قران د کومه مرتبه کتاب دی او څومره حیثیت لري نو الله تعالی وای دا قران بصائر ډیر دلایل لري مې ربکم طرف درب تاسو نه نو تاسو راشي منکرینو قران باندې جرح وکي قران باندې جرح ثابت شولا بیا نور معجزات مطالبه کوي نو سمون به وخوري تاسو د قران مثال پیش کولای نشئ او داغه مقابله کولای نشئ بیا به دغه من خاموش پاتې کیږي بل دلیل غواړي نو دا د عقل مند خلکو کار نه لري دا د عدالتي د اصول خلاف دي وهدن او دا هدایت ته ورحمت او رحمت ته لقوم یؤمنون دغه قوم د فار چاقي یقین لري ایمان لري ایمان کلک یقین ته وي نو هاذا بصائر من ربکم کی دا مسله شو چې څوک هم قران تراشي د قران کې سوچ فکر کوي هغه به خبره باندې رسیږي چې دا معجزه ده ابدي باندې پوهیږي چې دا نبی عليه السلام د پیغمبري تصدیق ده نو دا مسله خو ته هر چا د پاره شو بیا دا خبره چې د قران نه فائدہ څه پورته کوي قران د چا په کار راځي او څوک د فائدہ پورته کوي شي نو کوم خلک د فائدہ پورته کوي او د چا د پاره چې دا د رحمت سبب جوړيږي نو هغه صرف هغه قوم ته پیدا پورته کول چې دغه د لپاره رحمت سبب جوړې دی شي چې کوم خلک به د قران باندې برته یقین لري چې یقین پې نه نو هغه د لپاره نه رحمت ته نه هدایت ته هیڅ فائدہ ماغوت نه رسي بس دا مثال دی چې قران یو ځکه دی په بل ځکه یو سره سره به تنشت واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون دې ځکه کې د قران ادب ذکر کیږي او د ادب سره شرعي احکام ذکر کیږي مخکې د قران با سره چې قران هدایت ته رحمت دی اوس د دې هدایت او رحمت نه به څنګه پیدا پورته کې ته غواړې چې د قران زما د لپاره هدایت هم شي او رحمت هم شي نو څنګه به د کار بسنګ او شي سرته به ورسیږي اولنې خبردار د قران انتهایی ادب او احترام کی کته ادب او احترام کاو نو دا ساده لپاره ادب دا بیا رحمت او هدایت دوړنه جوړې دي شي کته کې د دې ادب او احترام نو تر دې توهین سپکاوي کاو نو بیا ساده لپاره نه هدایت جوړې دي شي او نه رحمت جوړې دي شي بلکې ته بزان لغه بزان معلومه کې دا چې کوم خلکو ته د قران نه فائدہ نه حاصلېږي او د قران سره نه آشنا کیږي دا خلک په یو مرز باندې اختیار د قران ادب پکې دي کې نشته زمونږ اکثر علما او د لیکلي د مدارسو کې مدسي چې خلک به خیلاس قران نه ولې سینې سره لګولې ګس لاس کې سپلای ور سره دا ادبي احترامي کله چې درس کوي نو قران نه ځان نو چت کړي په بالغ باندې تخته باندې چت کړي ځان کوس کړي ځان سره پر اوار ازمکه باندې نګدي چې دا قران او زما غني یو حیثیت دې سینه کوي دغه شان د کې بیا د سه نه راخلي قران طرف تخپیس خلک نه غزي دا ادب احترام دی نو کوم شي چې په عرب کې ادب هم دغه ادب ګڼل کېږي
بیا دغه خلکو ته الله تعالی علم ورکوي، لوی لوی خلک جوړېږي. لیکن ځینې خلک داسې نام نهاد مدارس او نام نهاد درسونه چې بس یو کس په غټه کرسۍ کې به راشي چوت به کښېني، سر باندې به یې سور رومیان لا اچولی، چشمې به یې لګولي، او بیا به کومه کرسۍ کې چې کښېني په کرسۍ کې د خپې اوچتې ښودلو زګینې پکې خپې پورته راوچتې کړي، بیا هغې مخې ته قرآن کېښودلی شي په بله نقشه کې، او په ځمکه به د دنیا غریبانان ناست دي په فرش باندې قرآنونه ورسره وي چې خپې تقریبا د دې قرآن نه کاپي اوچتې راځي. داسې خلکو نه الله تعالی د دین کار نه اخلي. دا به څه شی نه وي، څه ډیوټي به کوي څه وخت پورې، خو دا ادب څه خلاف دي، او د ادب چې د قرآن د ادب چې څه خلاف وي، هغه د قرآن رحمت او هدایت نشي جوړېدلی. دغه خلک دلیل نشته چې یاره دا په حدیث کې نشته، د خپې د قرآن نه اوچتې نه وي، په حدیث کې نشته. نو په قرآن کې ادب ذکر شوی دی، او کم شی چې ادب نو بس هغه اهتمام ضروري دی، احترام به لازمي کی. بیا ادب څه ته ویل کېږي؟ ادب چې کوم په عرف کې ادب هغه به ادب شمارل کېږي، چې په عرف کې ادب نه اب ادب نشمارل کېږي. ترکیان خلک دسي دي چې هغه د قرآن د احترام کوي، چې کله هغه درس کوي یا قرآن تلاوت کوي د قرآن د سینې سره اوچت کوي برابر وي، دا هغه په عرف کې د ادب دی، دا ټیک سیز دی. زمونږ هم په دې سره کې په دې پښتنو علاقو کې دی علاقو کې دسي ده چې بس ځان نه لګو چت کړي، دې جدا ټیک خبره ده. نو په کوم علاقو کې چې کم شي ادب ګڼل کېږي د عرف د رواج مطابق دغه شی ادب دی، او دغه اهتمام انتهایی ضروري دی، او دغه مخالفت کول دا بیا ادب کې راځي. دلته یو د قرآن ادب به ذکر شي، بل د ادب ذکر کولو سره سم به ځینې شرعي احکام هم ذکر شي. الله تعالی وایي واذا قرئ القرآن، هر کله چې لوستل کېږي قرآن، څوک تلاوت کوي قرآن لوستل کېږي، فاستمعوا له، نغوږ کېږدئ دې ته. امر د پاره د وجوب او د فرضیت راځي، کوم ځکه چې قرآن کې امر لفظ استعمال شي داسې وکړي، او داسې څه دلیل بل موجود نه وي چې یاره د دې نه د فرضیت مراد نه وي، داسې دلیل پې نه وي. نو د اهل سنت والجماعت د اصولو مطابق دغلته کې دا حکم د فرض دپاره چې دا حکم فرض عین شو. دلته کې فاستمعوا امر دی، مطلب یې دا شو فاستمعوا له، تاسو غوږ کېږدئ دې ته، یعنی د تلاوت په ټایم کې قرآن ته غوږ ایښودل دا فرض دی، دا مطلب شو. وانصتوا، تاسو چپ شئ، لعلکم ترحمون، دې دپاره چې په تاسو باندې رحم وشي. بره د رحمت ذکر ورحمة لقوم یؤمنون، نو هغې دپاره یې لاره ته وښودله چې قرآن نه به تاسو خپل رحمت څنګه حاصلې، او ځان دپاره به د رحمت سبب څنګه جوړې. نو طریقې ته وښودله چې کله قرآن لوستل کېدو ته به خبرې هم نه کې، ځان له به تلاوت هم نه کې، او چپ به کېږي، او دغې ته به خالص غوږ کېږدي. نو بیا ستاسو دپاره رحمت شو، لعلکم ترحمون، دې دپاره چې په تاسو رحم وشي. بیا د رحمت مستحق قرآن د وجې نه په تا باندې به رحم کېږي. دا خو د رحمت سره مناسبت چې د قرآن د ادب خبره شوله. اوس د الفاظو تاسو وګورئ، نو یو دی فاستمعوا له، غوږ ورته کېږدئ، او دویم دی وانصتوا، چپ شي. که تاسو خیال کړی سړی چې خبرې ته غوږ کېږدي په خپله چپ شوی، نو د دویم ټکي ته پکې ضرورت بیا نه و، ځکه چې سړی کله غوږ کېږدي نو د غوږ ښودو څخه سمې خبرې نه کېږي. نو چې کله د دواړه ټکي یو معنی والی یو مطلب یې والی، نو د یو ټکی زیاتي راځي، او چې کله زیاتي شو نو دا خو څه فایده نه شوله. مفسرینو دې باره کې لیکلي ده چې د دوه یو معنی نه ده. فاستمعوا معنی دا ده چې تاسو غوږ کېږدئ په هغه ټایمونو کې چې تاسو ته آواز را رسي، ته آواز اوري نو غوږ ورته کېږده. وانصتوا معنی دا ده چې که تا ته آواز را رسي او که نه را رسي، خو ته پوهېږي دا زګینې نه تلاوت دی، تلاوت کېږي، اګر چې زه یې نه اورم خو تلاوت کېږي، نو په دې ټایم کې هم ته چپ پاتې شي. اوس د دواړو حاصل به دا راوځي. د فاستمعوا تعلق به د جهري منځونو سره والی، خطبو سره به والی، چې کله خطبه به جهر باندې ویل کېږي تا ته آواز را رسي، جهري منځونه په ښکاره باندې مونځ ویل کېږي تا ته آواز را رسي، نو په دې صورتونو کې چپ ودرېږه او ته د هغې سره سم مونځ مه وایه، قرات مه کوه. انصتو د هغې موقع سره تعلق شي چې کوم ځای کې ته اواز نه اورې، لکه کوم منځونه چې پټ ویلی کېږي، امام مانځه ته مخکې شوی دی پټ قرات کوي، نو ته یې نه اورې، خو ته په دې پوهېږي دا امام هسې نه دی ولاړ دا مونځ وایي، نو په دې ټایم کې ته چپ پاتې شه، بیا هم چپ پاتې شه. داسې مه وایه چې امام یې وایي نو زه یې نه اورم، زه به ځان له بل مونځ ویم او جدا قرات په حکم، داسې مه کوه. دویم نمبر خطبې ته ناست د اختر مونځ خطبه ده، د جمعې د مانځه خطبې دي، او په داسې ځای کې ناست چې هلته د امام اواز نه را رسي، مطلب دا لوډ سپیکر نشته دی
او دغه شان د کې د اواز رسولو ذرایع ته نه را رسیږي نشته دی خو ته پوهېږي چې خطبه شروع ده دا د جمعې خطبه ده د اختر خطبه ده اگر چې ته نه اوري نو بیا هم چپ پاتې شي دا د انصتو مصداق شو. اوس دې ځکه کې د شان نزول باره کې بده کې د علماو بحث دی چې د آیاتونه د څه باره کې نازل شوي دي، د موز باره کې نازل شوي دي که د خطبو باره کې نازل شوي دي. پر دوانو کې بحث روایت شته. دا روایت هم شته چې دا د مانځه باره کې نازل شوی دی چې کله مونځ کې امام مونځ وایي تاسو مونځ مه وایئ، او دا هم شته چې کله امام خطبه وایي نو تاسو چپ پاتې شئ. دوانو کې روایت شته. چې دوانو کې روایت شته دی نو معلومیږي دا چې دا روایت په خپل ځای باندې په خپل ځای ټیک دی او د آیات کې خپل باندې عموم موجود دی، پس د میغو وانستو کې عموم موجود دی چې خو کې د چې کوم ځکه आवाज راځي خو کې خطبه ده خو کې هغه مونږ دی ارڅ چي دي او چپ پاتې شي که आवाज نه در رسیدو که دا مونږ دی که دا خطبه دي هر څه چي دي که جمعې خطبه ده او که دا مونږ دی. نو بده مانځه باره کې او د جمعې باره کې خو احادیث شته. اوس دې خبرې ته راځو چې د اخترونو خطبه او د نکاح خطبو کې بسنګ چل کېږي هغه باره کې احادیث نشته. چې حدیث پکې نشته دی نو فقهاو لیکلي دي چې د اختر خطبه او د نکاح خطبه دا قیاس ته د جمعې په خطبه باندې اگر چې په روایتو کې نشته په قیاس سره ثابت دي. په دې باندې قیاس دی چې هغې کې قرآن ویلی کېږي خلکو ته اورول کېږي په شان د جمعې د منځه په شان د اخترونو د منځه باندې په شان د منځه باندې او یا دغه شان د کې نو هغې حکم د نکاح والا حکم هم د جمعې د منځه په شان ته کې والا او باقي کې هم چپ پاتې کېدل لازمي خبرې کول په ناجایز دي. دا استدلال دا قیاس دی او دا تقریبا اجماع ده د علماو. دې ځکه نه پورې دغه مسله حل شو. دې ځکه کې بیا راشه سورۃ فاتحه باست چې سورۃ فاتحه ویل چې کوم دین او د دې بس سورۃ قرآن خو دې وایي چې کله قرآن لوستل کېږي نو تاسو چپ شئ او غوږ ورته کېږئ او امام چې کوم دې سورۃ مونږ مازه د مکه شوی سورۃ فاتحه وایي او ځینې خلک داسې وایي چې یاره د فاتحې نه بغیر مونځ نه کېږي. دا خبره پکې هم چلیږي. قرآن مضمون یو شان ته کې د فاتحې بس پکې بل شان ته کې راغی. دا مسله حل کول نه دی حل ډېر آسان دی. یو خدا د خلک په دې الفاظو کې دوکه‌بازي کوي. اصل کې زمونږ د بحث داسې دی چې یاره د امام چې کومه فاتحه وایي دا فاتحه د مقتدیانو دپاره کافي کېږي که نه کافي کېږي بس داسې پکارو. خلک داسې وایي چې یاره د فاتحې نه بغیر مونځ کېږي که نه کېږي. خلک بس بل شان ته کې دا بس غلط دی. دا خبره غلطه ده. هېڅوک د دې قایل نه دی چې د فاتحې نه بغیر مونځ نه کېږي. دې کې د چا بحث نشته دی. بحث په دې کې دی چې د امام کله فاتحه وایي سورۃ فاتحه الحمدلله وایي دا د مقتدیانو دپاره کافي ده او که کافي نه ده. دا په دې ځای کې بیا یو بحث موجود دی. دې ځای کې دا کوم روایت چې نقل چې بغیر د فاتحې نه مونځ نه وي نو دغه ځای کې دا روایت د عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ نقل دی. او بیا موږ چې کله د صحابي نه خبره واورو نو کوشش کوو چې د هغه صحابي نه یا د بل صحابي نه اندازه ولګو چې د تشریح وضاحت راته وکړي چې څه مطلب دی. نو دغه عباده بن صامت رضی الله تعالی عنہ په ترمذی شریف کې فرمایي چې دا کم حکم چې دی چې د فاتحې نه لوستلو نه بغیر مونځ نه کېږي وایي دا په باره د منفرد یوازې مونځ کوونکي دی. هغه چا دپاره نه دی چې کوم به امام پسې ولاړ دی. د هغه چا دپاره نه دی. دویمه خبره دا ده دا کوم حدیث کې چې دی چې د فاتحې نه بغیر مونځ نه کېږي نو دغه ځای کې یو دوکه بله کېږي. هغه دوکه دا ده چې دغه ځای کې دغه حدیث کې دننه ورسره با دی بې فاتحة الکتاب دی. با چې کومه ده نو دا په 19 معنو سره راځي. دغه لږ په معنا د معا سره دی. نو بیا حدیث معنا داسې ده چې لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب د هغه چا مونځ نه کېږي چې د فاتحې سره نور تلاوت ونه کړي. معنی یې داسې شو. نو بیا دا د کوم چا باره کې شو وایي دا علما وایي دا دغه چې کوم دی حدیث دا د باقي صورت ویلو دپاره دی. فاتحې نه وروسته چې کوم دی د فاتحې سره بل صورت ویل د هغې باره کې دا حدیث دی چې که څوک د فاتحې سره نور قرات ونه کړي نو مونځ یې نه کېږي. اوس ته داسې کار وکړي چې د دې معنی داسې وکړي چې لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب د هغه چا مونځ نه کېږي چې کم کس فاتحه ونه لولي. نو په دې حدیث کې به غداري څنګه وشي؟ د با معنی به مکمل ورکه شي. هغه به سر وخوري او ورکه به شي. حالانکه په حدیث کې خو با موجوده ده
دغه خپل معنا شته دی با په دغه کې معنا د مع سره دی معیت سره دی چې هغه چا موز نه کیږي چې د فاتحه سره نور قرات نه کی هغه خو حاصل دي دي نو دغه ځکه کې دا دوکبازیان دي یو دوکبازی دار چې فاتحه نه بغیر موز کیږي نه کیږي دا سوال غلط دی سوال دسی په کار دی چې د فاتحه د امام فاتحه د مقتدی لپاره کافی ده کو کافی نه ده او دویمه دا چې دغه کې د با معنا دغه کې دی ورکي او د دې ورکول نو پکار رئیستري پکار اوس د با معنا راو بس او دسی وجلاس ولا د لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب دا هغه چا موز نه کیږي چې د فاتحه سره نور قرات ونه کی سورت وسره ونه وي دا خو ټیک خبره ده بدی کې د چا اختلاف دی بدی کې د چا باس نشته دی دویمه خبره ده یو روایت خلک دا پیش کوي چې بغیر د فاتحه موز نه کیږي حدیث پیش کوي نو دغه شان دغه حدیث چې کوم دی ګوره د جنازې د جمعې کوم خطبه چې دی باره کې حدیث ده چې د بغیر د خطبې نه د جمعې موز نه کیږي دا حدیث ده نو کته دې دا معنا اخلي چې هر سړی بزان لزان له خطبه وای نو بیا به ال موز کیږي موز به نه کیږي دا مطلب بس قبول کی ایسو کې نه قبلای نو څنګه دغه ځکه دا معنا څوک نشي غستلې دغه شان دغه دلته د سی وایا چې بغیر د فاتحه نماز نه کیږي خود امام فاتحه د ټول مقتدیانو لپاره کافی کیږي دې باره کې ردین علاوه زمو سره ډیر زیات احادیث په دې باندې شته مو سره بده کې یو متواتر حدیث ته جداغي اس جواب د چا اوس پوری نه دی کړي هغه حدیث دا دی نبی علیہ السلام فرمایي قراءة الامام قراءة له د امام قرات د مقتدی قرات چې د امام قرات د مقتدی قرات دیر اخو د چا سوال پاتې شو چې یاره د فاتحه به ویل غواړي کبه نه غواړي د دې اخو زمون سره د نبی علیہ السلام د سیرت اخیرنی واقعات هم دلیل دی نبی علیہ السلام چې کله بیمار شو مرض الوفات کې وو سخت بیمار او تبه وو روایت لیکلي د نبی علیہ السلام په داسې سخت تبه وو چې کله کله بیهوش شو بیا په هوش کې راغی خو دا یو کندولې پروت هغه کې ویلاس لونکو چې کله په هوش کې ورغه مخ په بیلونکو هغه لا ابو باندې کندولې کې ویلاس کې خو د لون به شو بیا مخ باندې راخ کېدو او داسې به ویل چې ان للموت سکرات د مرګ د لپاره ډېری سختۍ شته د مرګ ډېر ګران شي نو دغه روایتو کې د نبی علیہ السلام با ډېری پیری بداسي وشوله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مانزه د مخ شوی مانزه د لپاره به انتظار کاو نبی علیہ السلام د کور نه راونه وته بیمار بو خاص خادمان ور سره په دې منځ کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه بزنی واقعاتو کې دادي چې مانزه ته مخ شو نو کله به فاتحه ویلي وا صورت به نیمایي درسول او کله به فاتحه نیمایي ویلي و داسې مختلف احوال بو په دې کې نبی علیہ السلام حالات خشو نبی علیہ السلام برا پاسې د مخ بیلون کو او د دوه خادمان په مرسته باندې بیا ودس وکړو په دوه کسانو باندې بلا سړوري خو به پورا کار نه خو به کشاره کو رخکله کېدی به او دې په سبت ځان نه ورساو چې کله به سبت ځان را ورساو ابو بکر صدیق رضی الله عنه اندازه ولګول چې یاره نبی علیہ السلام سبت را ورسید الله پیغمبر موجود دی زبوستک مخ کېګم ابو غل را ورستش شکل به را ورستش نبی علیہ السلام مخ شمانځه او نبی علیہ السلام مقرات د اقزګین نه به شروع کو چې کوم زګین تبا ابو بکر صدیق رضی الله عنه رسوله حالانکه نبی علیہ السلام مانځه کې به ولاړ هم نه بکور کې به قرات بیا اورید بکور کې به مانځه کې بشاته ولاړ نو خو هغه ته دا پته و چې که شاته څوک ولاړ کنه ولاړ خو چې امام کم قرات کړل د مقتدی لپاره کافی دی دین ورخ و زمون سره د کلک دلیل یو بل هغه دا دی په دې د ټولو علما اتفاق هیڅ په اختلاف نشته او د کلک روایتونه ثابت دي چې کله سړی راشي او امام په رکوع کې راکته شوی رکوع کې او دا مقتدی چې کوم رسته راغلی دی نو د ولاړه من تکبیر تحریم او ویل الله اکبر یو او دغه نه بعد راکته شو او رکوع کې امام ورساو نو په دې ټول علما اتفاق دی چې د رکعات د ورساو او دا موږ د پوره وشو دغه رکعات د باندې دوباره کول نشته دی اوس کوم خلک چې وایي چې د فاتحې نه بغیر موږ نه کیږي هغه خلکو ته توای چې دی خاص خو فاتحه سره بده ونه ویله د خو امام ته رکوع کې راورساو تسبیحات یې راورسول په مشکله باندې فاتحه به کوم ځای کې ویله حالانکه رکعات روغ رمټ شوی دی او پاګه کې فاتحه نه دی ویلې شوی نو جواب هم تک د امام قرات د مقتدی قرات ته اگر کده موجود نه او امام ورلمخ کې ویلې دغه ورل کافی دی لدينا علاوه په دې باندې علما مستقل کتابونه لیکلي احسن الکلام د سرفراز خان صفدر سے یو لوی کتاب په دې باندې موجود دی صرف فاتحه خلف الامام باندې لیکلي دی چې امام بس شاته سورۃ فاتحه ویل شتاو کړشته مستقل یو لوی کتاب په لیکلي دی نور تحقیقات چې څوک کوي شوق لري التبیزان له مطالعه کی لعلکم ترحمون دې د فارج په تاسو باندې